أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. مخکینی آیتونو کې الله جل شانه د خاص او د عام نعمتونو ذکر وکړلو انسان نه شکری او نه فرمانه نه باج کی او دغه هدایت کې کړو چې ګوره الله تعالی د بنی دا خاص انعامات دي خاص او عام نعمتونه دي دې لپاره الله جل شانه دا انعامات وکړلو كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم اليه ترجعون. انسان ته بدی خبره کې هدایت ته څګورا نشکری او نفرمانی دی الله په کوونه کې او اوس دا کوم آیاتونه سمو ویلو اخیر رکوع پوری د لاس آیاتونه کوم دي دي کې الله په د ادم علیه السلام ولا کیسه ذکر کوي څګورا څنګه دی الله په عبادت نه کوي څنګه دی الله په نفرمانی کوي ادم علیه السلام پیدا کړلو فرشتور باندې اعتراض وکړلو بهرحال دا خبره به نه چونکی نعمت په دوا قسمه یو نعمت سوری دا هغه نعمت هغه محسوسول شي لکه خوراک سکوک روپے مکون جیدود او یو نعمت معنوي دا لکه عزت شو ابرو شو خوشحالي شو ولا علم شو مخکینی ایتونو کې کوم نعمتو هغه نعمت سوری او ظاهري کوم نعمتونو هغه الله په بیان کړو او اوس په دغه ولسو آیاتونو کې الله پاک هغه معنوي کوم نعمتونه یې هغه ذکر کړي یعنی مودي تاسو پلور آدم علی السلام دا هغه د علم ولا دولت وکړلو او فرشتو باندې مو ته سجدا ولګولا عزت مو وکړلو او تاسو مې دغه په اولاد کې پیدا کړل دا تاسو لپاره فخر خبره ده. خلاصات مضمون دا غدا چې په دې آیات کې الله جل شانو فرمایي چې کله آدم علی السلام پیدا کولو او دنیا کې مو دغه خلافت قائم کولو مو څه کله دایره دا وکړه نو فرشتو سره مو بظاهر مو دغه امتحان خستلو لپاره اراده وکړه چې د فرشتو کې امتحان وخلو او تدا وایي چې آدم علیه السلام او د سیو خلیفہ په ځمکه باندې پیدا کوم صدیقي اشاره وا هغه معاملې ته ساغود خپل رای اظهار وکي نو فرشتو دا رای ظاهر کړل چې انسان یعنی ته د انسان پیدا کوي زغوب فساد کوي هغه وینه تلوي هغه ته ځمکه کې خلافت انتظام ورکړي دا غمو په سمج کې نه رسی او مو دا یې چې دې پر چې مناسبه فرشتي دي لکه فرشتو اندارای ورګلا څاغو نیکی په فطرت کې دا او بدی بالکل هغه نه کېدل نشي ممکن هم نه دا هغه مکمل دی الله په خبره مني او د دنیا انتظامات هم سه کول شي الله جل شانه هغه ته ویل چې تاسو رای غلطه ده اول د څه ته ویلو
څه د ځمکې کوم خلافت ته حقیقت کې هغه کوم ضرورت دي دنیا کې ځمکې باندې هغه ته یخ تاسو ته پاتې نشته هغه مو ته پاتې ده الله جل شانه تو فرمایلو او دویم جواب دې څه وکړو چې آدم علیه السلام دای فرشتونه باندې کړلو څه له سره سدي الله جل شانه دا وخت آدم علیه السلام سره علم زیات تا یعنی ځمکې کوم خلافت ته زمینی مخلوقات باندې او کوم خلق خلافت گئی اب هغه خلق کوي چې هغه ته دغه نمیز دا وی هغه خواص ته معلومي هغه اثرات ته معلومي او فرشتو کې دا شای نشته دا دغه کې دا خبره غور کولو دی پاره دا چې الله جل شانو فرشتو په مجلس کې دا واقعیا سکله بیان کړلا آیا فرشتونه الله په کو مشوره غستل مقصودو یا صرف هغه ته اطلاع ورکولا یا فرشتونه رای خستلا نو خبره دا چې مشوره خو ازو کې کیږي څه کله به مسلې کې وسړی ته پورا خبره جواب نه وي آیا دي کې خیر شتو کا نشتو علم ته نوی بصیرت ته نوی نه ازکه نور خلکو سره به مشوره کوي یا د سې صورت کې څه کله کوم ځکه دي چې حق وی برابر نه ازو کې به مشوره خسر شي لکه نن سبا دنیا کې دا خبره عام ده او دې کې خدای ډول صورتونه نشته الله پاک ته ټول خبرو معلوم هم ده او الله جل شانو ته ټول خلکو حق معلوم ده د زری علم ده وتا ظاهر او باطن باندې علم او بصر ټول الله جل شانو په مخ کې برابر ده نه الله پاک ته مشورې کول څه ضرورت بیا او دې کې دا خبره هم نشته چې پارلماني حکومت وي تاسو کې ټول کوم پارلماني ارکان دي یغه برابر حق وي او ټول نور کې مشوره خلی نادیزو کې دا هم نشته ویلي سره په خالق ته مالک ته فرشتي وي که جنات وي که انسانون دي ټول مخلوق ته مملوک ته هغه د هیڅ حق نه ده حاصله نه الله جل شانو به دا سوال دا تاسو ویلي وکړلو خبره دا ده حقیقت کې مشوره خستل مقصود نه وو او نه دي ضرورت وو خدیجه کې صورت مشورې جوړ کړل شو س مخلوق ته د سنت وخیل شروع څه کله ته خبره کوي ته خپل ماس کې یو بل سره مشوره کوي دا الله په فرشتو ته د خبره دی یعنی څه کله سره کوله د دې لپاره س انسانانو ته د خبره خیاله ته تاسو کوم کور کوي هغه مشورې کوي لکه څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل شروع فرمایي چې کله ته یو کور کوي مشورې سره کوه حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صاحب وحی وو الله په وحی په ذریعہ سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبره خیاله شولا خنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبرې په بند جوړ کړ چې ته کله کوم کور کوي مشوره کوه دې لپاره روان نسل ته خبر وخیلا چې تاسو کوم کور کوي هغه مشورې سره کوي مشورې نه بغیر ما کوي غرض فرشتو په مجلس کې دا دغه واقعي زور وکړ چې زه یو انسان یو خلیفہ پیدا کوم نو دا دې کې وافه دا غوا چې د مشورې تعلیم ویر کړو دویمه فائدہ دا غوا چې په خبره باندې قرآن پاک الفاظ کې یو طرف ته اشاره څنګه د معلومی کې چې د انسان پیدایش نه مخکې فرشتو ته دغه سوچ او مو اټول نزيات افضل یو مو اټول نزيات مو علم سره دا مو نزيات بل علم ولا چوک نشته دي نو تفسیر ابن جرير کې حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ده صدیغه تصریح ته په خبره کې چې آدم علی السلام پیدا کول نه مقصد دغه فرشتو دي نه مخکې دا خبره کوله چې لا يخلق الله خلقا اکرم علیه منا ولا اعلم یعنی فرشتو بدایلو سمونه زیات افضل او دی علم ولا بل مخلوق الله پاک نه پیدا کړه نو الله جل شانه په علم کې واسطه دا یو د مخلوق ز پیدا کوم هغه ټول مخلوقات نه زیات افضل او عالم وي او هغه ته خپل خلافت او نیابت ور کوم دې واجنه فرشتو په مجلس کې د آدم علی السلام د پیدا کولو او ازمکه ته د نائب استولو اراده وکړه چنانچه فرشتي په خپل علم سره او خپل بصیرت سره او د خپل نظمنده سره دا رای ویر کړه ستزمه کې یو د خلیفہ پیدا کوي زغه به شرک کوي او وینه بتلای هغه به نور خلکو زمکه کې امن او ایمان یعنی امن او د امان تنظیم وکي څنګه کله خپل وینه تلای نو د دې بجای څو فرشتي هغه کې نه شر او فساد مداشتو دا نو هغه خطوانی کوي او هر وخت ته تسبیح کوي هر وخت ته پکی به نه عبادت کوي نو دا خدمت به دغه صحیح طریقې سره ادا کی غرض دا ده چې معاذ الله د فرشتو د الله پاک په پیدا کولو باندې اعتراض نه
هغه صرف د خپل خیالاتو مطابق دا جواب ورکړلو سمو په معصوم یو او دا خدمت مخې طریقې سره کول شو نو کوم ته روکي دا به ډیره خبره وي نو دې جواب کې الله جل شانو اجمالی طور باندې جواب خدای کړو انی اعلم ما لا تعلمون سزر ډیر خپېږي په غشي باندې ستاسو ته پاتې نشته یا ست ازمکه باندې څوک خلافت دا خلافت انسان ورکول شي بل چوک نشي کولا او دینه بعد فرشتو ته د دې تفسیری علم ورکړلو ناغه واقعیت سیدا څاټول کائنات کې الله جل شانه څوره شیون دي هغه نامې دي هغه خواص دي هغه آثار چې دی هغه سره هیڅ چوکي ورکی وي مغا په کور د ځمکې کې بچي هم وکي خلافت هم وکي او دا سیو د آدم علی السلام نه علاوه بل چوکي نو چونګې د فرشتو په عادت او په فطرت کې دا شی وونه ویلې چې آدم علی السلام ته دا شون خیری شو مثلا دنیا کې نفع او نقصان شیون او دغه خواص او دغه آثار هر جندور او هر قوم مزاج او دغه طبیعت او دغه آثار او دغه شون ملمول دا د فرشتو طبیعت کې نو ویلې فرشتو ته څه پاتې څه الوګه چی شدا تند چی شدا تکلیف چی شدا نفسانی جذبات څه شدي نشه څنګه پیدا کیږي خو لړم وچی شلی هغه صورت دا منګور وچی شلی هغه څنګه دا زار څنګه نوځي دا فرشتو ته پاتې نه و چونګې د دې معلومات آدم علیه السلام د خواص اثرات نو ایدی واجنه دا ټول علم الله پاک آدم علیه السلام ته ویل کړو دین دا نه معلومیږي دا تعلیم صرف آدم علیه السلام ته ورکړو چونکی د دې تعلق آدم علیه السلام سره او ځکه دا شی آدم علیه السلام ذکرو یعنی لکه یو کلوس کې چې سبق کوي کنه چې کوم سړی چې سره طبيعت ضرورت لګي هغه مغز کوي الانګه سبق ټول ته خیر شي ها چې استوب سره طبيعت یې استوب خو ځکه چې انګلیش سره طبيعت یې انګلیش اندسي آدم علیه السلام او فرشتو ټول ته د مخلوق او د دنیا تعلیم ورکړل خو چونکی آدم علیه السلام مخلوق سره تعلق زیاتو تکلیف باندې ارجی باندې دا تعلیم هغه دزدا شروع ازکه تعالی په کلا فرشتو نه تاسو کول چې دغه شون نه میوخه هغه ته دغه شون نه مینې دا صفاکا چې شدا ازمکه چې شدا انسان چې شدا الوګه چې تنده نو فرشتو ته د شی به پاتې نو خلاصه دا چې د ازمکه مخلوقات څوک نه میوي او حکم خواص حکم اثارو آدم علیه السلام ته د علم ورکړ شو او د فرشتو په واسطه دا خبره نه و نو څکه فرشتو نه د تاسو ورکړ شو سته د غشنو تاسو مت نه میوخه هغه ته د غشنو پاتې نو آدم علیه السلام چونګې دي شي سره تعلق نو دا ټول نه میوخه هر یو شي نه ما ته خیره نو څکله د ځمکې د غشنو علم هغه ته د آدم علیه السلام ته نه دی واجنه د ځمکې خلافت نیابت دی مو حق دور چوک دا آدم علیه السلام دا دي زنه یو دا فدا مو د معلومه شولا څه حاکم دی پر بچو دی پر دا ضروری ده څه هغه ته چوب باندې حکومت کوي هغه د خپل رعایت د خپل خلکو مزاج نه خبر وي طبيعت نه خبر وي یغه خواص او آثار نه پورا خبر وي دینه بغیر هغه په غوښنه عدل او انصاف سره حکمرانی کول نشي څه کله وسړي الوګه کتلی نوي تکلیفي کتل نوي پرې کپړې چولی نوي او خیران ګرځیدل نوي پرې کېړې او پرې چپلې چولی نوي هغه دغه عوامو په دې تکلیف باندې نه پیږي څه کوم سړي وچه ټیکاله خوللی نوي اب به خلکو باندې څه بچي وکي ندینه دا پاتې والي کېدله سفرشتونه ته پوس وکړه هغه ته دغه شنو خواص اثار طبيعت نو معلوم آدم علیه السلام ته معلومو نغه ته بچي وی کړه نه بچي هر دی هغه خلکو دا هغه خلکو خپل باندې تکلیف کتلې مصیبت کتلې الوګه تندې کتلې وی او تکلیفونه وړي هغه بچي کول شي غرض دی واقعي کې علاج لشنو فرشتو ته دا وخت د ځمکې نیابت هغه دغه به معصوم خلکو ته نشي کتلا بلکې دغه به دې کتل شي چې د ځمکو شنو هغه پراوه کیفي یغه استعمال یغه طریقہ او دغه ثمرات یغه نتیجه د اټول ته معلومي کچې ته تاسو دا خیال وي سفرشتي د خدمت خې طریقې سره کول شي نو به تاسو واخه کنه چې د خدمت کې د شونو څه نمیدي فرشتو صدا کوم اظهاري راي وکړو تاسو انسان ما پیدا کړي دا الله جل شنو په پیدا کول باندې نه اعتراض نه هغه غرور کولو نه فخر کولو بلکې هغه دا یلو لکه یو سړی چو خدمت کوي کنه به دې سره د خدمت سبونه ته ما کو دا بس کوم هغه به دی وجنه ته نه ځای کوي نشي یو کوشش دایي ته د خدمت مون نه وخلی زه د خدمت وکړم نه فرشتو ما داخلو ته د خدمت سمو وګبل چکی ونه کی نور اعتراض مقصد نه الله جل شانو ته فرمایلو څنګه
تاسو په دې باندې نه پیږئ زه خو په پیږم اوس ګوره چې ته دغه اعتراض کوله کنه بیا به دغه دا نومونه نه لڅو ته سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اے الله ته پوکي مو ته دې خبرې علم پاتې نشته بس ته په دې باندې خپېږي ته لوی د حکمت ولای سو دینه دا معلومیږي چې هغه خپل کوم خیال کړو آدم علیه السلام په پیدا کولو باندې هغه دغه رجوع وکړه اقرار وکړه چې الله ته خپېږي نو الله جل شانه تو فرمایلو چې پس ما کې باندې نیابت او خلافت ملويږي هغه دغه خلکو ته ملويږي دویم سوال دې چې کوم فرشتونه شوه دا دویم سوال هغه دغه چې د فرشتو ته څه پاتې ورګي درته انسان بو وینه تلوي نه هغه سره علم غیب نه هغه ته پاتې وا نه جمهور محققین دي جواب دا کوي چې الله جل شانه کله انسان پیدا کولو نه د انسان حالات الله جل شانه فرشتو ته اوان لیو چې زه د انسان پیدا کوم چې هغه بو وینه تلوي او خپل مات کې به جنگ جګړې کوي نو الله جل شانه د اول فرشتو ته خیر او نو فرشتو ته تعجب وشول چې الله کله دغه د حالات وی څنګه په فساد کوي وینه بتلوي به دغه خلکو ته نیابت پسمه کې ویر کول د کوم حکمت ته دی کی نو ایدی جواب خو الله جل شانه خپل باندې ویر کړلو ایده سی ویر کړلو څګورا آدم علیه السلام ته څمو نیابت ویر کو خلیفہ به دغه اداغه څنګه سره علم ور سره ده تاسو نه زیات خپيږي هغه نو یو جواب خدای غویر کړلو سو تاسو نه غو په علم کې زیات دویم جواب الله په دای کړ انی اعلم ما لا تعلمون زه ډیر خپه پیګو تاسو ور باندې نه پیګي مطلب دا ده سنیابت او خلافت د سره د کوم شنو ضرورت او اهلیت لوی سبب کوم یو ده نه دا مو ته معلوم ده تاسو ته نه ده معلوم چونکه زمکه کې دا لنجي دا جګړې دا ویني تلول دا بووي خو مخو سنوي بنیابت څه ضرورت مثال چې سړی بچي کوي که څو غلط کور کوي غلط کور نه منی کوي اندی ته نیابت لشي کنه او څو فرشتي پوکي وي او پوک مخلوق وي به غدي کې نیابت ضرورت شته نه ده نه څه کله زمکه کې لنجي وي جګړې وي دا غبدې وي الدي نائب استوال ضرورت وي نو خلکو نه بګونونه کیږي نو چونکی فرشتونه خدا شای کېدلو نه ای دی واجنه نو انسان څنګه خیر او شر بده او د ټول مجموعه ده او دغه شنو خدمول دغه سیو دی انسان نه آدم علیه السلام نه بل سره بیا نشي کولا یعنی فرشتي نشي کولا نو دینه دا معلومه شولا چې الله پاک آدم علیه السلام ته کوم تعلیمات ورکړیو نو د شنو نه میو ته خېلي دي ته اسماء لشي او دي ته لغت لشي نو علماي چې د لغت کوم وضع ده یعنی هر یو علم چې جوړ کړی ده د دې لغت علم کوم وضع ده هغه الله جل شانه ده امام اشعری رحمت الله علیه دې آیات نه استدلال کړیا چې الله جل شانه په خپل باندې هغه دی لغت وضع ده یعنی علم لغت ډکشنری زموږ کوم تاسو ته یا ربه لغت وضع یو جوړون کا هغه الله ده په دې واقع کې قران پاک یو ډیر خسته الفاظ سره بلیغ الفاظ سره دا جواب ورکړ فرشتو ته دا ویلو انبئونی تاسو مت خبر روکه او څنګه آدم علیه السلام ته یعنی یلو نو تویلو انبئهم انبئونی تاسو مت خبر روکه انبئهم دغه ته خبر وکي یعنی آدم علیه السلام ته حکم وشلو سو فرشتو ته تاسو نمی وخه دي ځکه دا معلومه شولا سدي آدم علیه السلام درجه هغه دي استاد ده دي فرشتو درجه هغه دي شاګرد دي طالب علم ده نو دي آدم علیه السلام فضیلت او وچتواله وخیلو صدایو کې سمته علم کې تاسو نزيوت تا دی وکه نه دا معلومه شولا چې دي فرشتو علم کې هم کمول زیات ول راتل شي نو وګورئ دي چې فرشتو ته دغه شونو څخه آدم علیه السلام نه لاجر شنو تاسو اول فرشتو نه تاسو کړو فرشتو ته سمو ته پاتې نشته آدم علیه السلام هغه جواب ورکړلو ته وای خېلو نو د ځمکې تنظیم او په دې کې د الله قانون نافذ کولو لپاره یو دسي نائب مقرر پکور دي څنګه ته دغه آیات معلومي نشانی او ته معلومي او دستور ته معلومي د مملکت حکم نظام د او ته معلومي ندینه دا پاتې ورګی دلا سو دنیا کې بچي کول یو خلکو حق ته څنګه ته د الله پاک نظام معلومي د اثرات ته معلومي د مخلوق سره کوم مخلوق کوم طبيعتونه او ته معلومي خو دینه علامات لوی حاکمیت اعلی حکم دا هغه دی الله دا ان الحكم الا لله سبچي دا الله نه مسیو بل چو د پاره نشته له ملک السماوات والارض الا له الخلق والامر یعنی دی الله جل شانو په اذن سره په پزما کې باندې سیاست او حکومت
څه خلک کوي که نه هغه به هغه خلک کوي چې هغو تعلیم او تربیت او څه کله کوي یعنی دنیا کې کوم نظام چلیږي د بچی په لحاظ سره احکامات نفذوي هغه به هغه خلک کوي چې هغه دین خبر خلک وي هغو ته د دې شي علم وي نو د پورا امت اجماعي عقیده دغه چې نبوت دا کسبي شی نه ده چې یو سړی کسب وکړي ورته نبوت میلو شي بل او نه د دې لپاره څه سعي او د عمل ضرورت ده بلکې الله جل شانه خپل علم سره حکمت سره چوته خواخ شي خوص خلق ورکی چان کی او الله جل شانه خپل نبی او رسول جوړ کی او نبی جوړ کی نو قرآن پاک په زوی باندې دا فرمایلی الله یستفی من الملائکه رسلا ومن الناس ان الله سميع عليم الله جل شانه انتخاب کوي فرشتو کی او خپل پیغمبرانو کی او په انسانانو کی بشک الله تعالی اوریدون کدا او کتون کدا الله اعلم حيث يجعل رسالته الا تخملوا ما هغه خپل چوته وغوړي رسالت ور کوي نو ایدی وجنه الله جل شانه دنیا کې څکله سلسله د خلافت او نیابت جاری کوله نو آدم علیه السلام نه شروع کړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دا سلسله ختم کړه الله جل شانه اخیری پیغمبر هغه پیغمبر سره سم وګرځولو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیات سره دنیا ته وسلو یو خصوصیت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نمخ کې خوص کومونو دا او ملکونو ته الله پاک پیغمبرانو رسولو او دغه حکومت کوم حلقاوا او اختیار هغه قومونو او ملکونو پر محدود وو لکه ابراهيم عليه السلام یو قوم دا لوط عليه السلام بل قوم دا موسی عليه السلام او عيسى عليه السلام او د دې په ماس کې د ټول انبيای کرام رغلي دي هغه بني اسرائیل ته وستولو خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک دوړو قومونو ته پریانو ته هم انسانانو ته هم پورا اختیار ورکړلو د قیامت پر راتلون کې اټول انسانانو باندې الله جل شانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر وګرځولو اعلان یې فرمایلو قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والارض تو وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو ته الله پاک زته کو طرف ته الله جل شانو زرستونه څنګه په قبضه کې د ځمکې او د اسمانونو یعنی قبضه دی الله جل شانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو زه اټول پیغمبرانو باندې پښپېګو شونو باندې زیات فضیلت موتر کړه شو دا یعنی نور پیغمبرانو نشبي خبرې موتر زیات رګړې شوې دي اخ کی وا خبره ده هم ده الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اټول علم دی پر نبی او رسول رسوله بیا خصوصیت ده چې الله جل شانه مخکینی پیغمبران کوم دی هغه خلافت او دی هغه نیابت لکه څنګه خاص ملکونو دی پر او قومونو پورې وو اندانو من یو خاص زمانی پورې مخصوص وو دینه بعد بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی بل پیغمبر بدللو او د مخکینی پیغمبر کوم خلافت او نیابت اب ختم شولو او د نیوی پیغمبر خلافت به قائم شولو خدمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء دا دی هغه خلافت او نیابت قیامت پرې به قائم وي او دی هغه زمانات خاص زمانی پرې مخصوص نه بلکې ځمکه اسمانونو قائم کېدلو پرې څوره پرې دا قائم وي وره پرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر وي دریم خصوصیت دا سمکینی پیغمبرونو کوم تعلیمات او شریعت وغای وی زمانی پرې محفوظ وو اندانو من رون ورورو هغه کې خلکو رد بدل روستلو او هغه دینونه ختم شولو او به بل پیغمبر الله پاک روستلو به بل نو شریعت راولو صحیح خدمو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خصوصیت دغه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شریعت دا به قیامت پرې محفوظ وي او قرآن مجید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی هغه الفاظ او معانی د اټول شونه حفاظت ودا الله جل شانه بخبل باندې فرمایي دا ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون تذكر قرآن پاک منزل کړه دا او دې حفاظت به موږ کوو اندانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات او د ارشادات څخه احادیث یې لشي هغه حفاظت هم الله پاک یو خاص تنظیم فرمایله چې قیامت پرې به دغه تعلیمات او ارشادات الله جل شانه خپل باندې حفاظت فرمایي او دې لپاره الله پاک یو جماعت وروستو څنګه علوم او هغه شریعت صحیح طریقې سره خلکو ته صحیح الله جل شانه تایید غیبی متصل لا خلاصہ دا مخکینی پیغمبرانو کتابونه او صحیفه هغه مسخ شولي ختم شولي او بالاخر دنیا نه ختم هم شول هغه یا غلط یا صحیح کبکی وی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړ شو دین قرآن او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیلی هدایت او حدیث د اټول الله جل شانه قیامت پرې هغه حفاظت هم فرمایله او موجود هم دي دې واجنه د ځمکې باندې بل پیغمبر نه روان ده او نه بروشي او نه زوراشتو ده او نه د بل خلیفات گنجایش تو ده څلورم خصوصیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله جل شانه کړه چې مخکینی پیغمبران کومو یغو خلافت او د یغو نیابت
هغه محدود زمانه پورې وو او هر نبی او هر رسول نه بعد بل رسول دی الله په طرف نه راتللو او د نیابت ولا کور به خستلو خو خاتم الانبیاء یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانه خلافت او زمانه د نیابت قیامت پورې ده ایدی وجنه قیامت پورې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې زمانه یعنی زمکه باندې خلیفہ وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد به نظام عالم دی پاره حکم نائب رئیسی اب خلیفۃ الرسول وی یعنی نور خالق رئیسی هغه خلیفۃ الرسول وی كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفا ونبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكسرون بني اسرائيل سیاست اور حکومت بغا پیغمبرونو کولو یو نبی بسلوړلو بل نبی برولو او خبردار مون بعد بل نبی رسول کنه دا مون بعد حکم خلق خلافت کوي ابي مو خلیفہ ګون وي پنځم خصوصیت الله جل شانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیر کړو ادا غیا څ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعد بل امت دا بنشرت للا لکه مخکینی حکومت انبیاء او هغه برولو امت اب ختم شولو خو دې ځنه کې حکومت امت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اندغه امت او د امت حکم اجتماعیت ته اراپوک اندغه معصوم وګرځولو یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم امت دا کله په ګمړې باندې نشي جمع کېدله لا لن تجتمع امتي على الضلاله ایمو امت په ګمړې باندې نشي جمع کېدله ندینه دا پاتې ول کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت کې به همیشه پر یو جمع د سوي غاب په حق باندې کوي دنیا د سوره بدلېږي حتی کا بالکل کمزور شي سوره هم مگر یو جماعت په د سوي هغه په حق باندې همیشه د پر کوي او یغه به اندغه کور وي هغه په نور خلکو باندې غلیب کیږي دینه دا معلومه شو چې پورا امت کلام گمراه او غلطه باندې نشي جمع کېدله څنګه د امت اټوله مجموعه معصوم قرار کړل شو نو خلیفۃ الرسول انتخاب هم اندغه ته وسپرل شو یعنی دا خلک خلیفہ ګون شروع او خاتم الانبیاء نه بعد نیابت پزمکی بنی او نظم حکومت د پاره یعنی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه لوړلو په دنیا باندې خلافت او دنیا حکم خلافت دا هغه د پر الله پوکو خلیفۃ الرسول حکم دی لکه خلفای راشدین شروع او دین علاوه نور حکم خلفا رغلی چونکی خلفات حکم دی هغه به هنګمی فیصله نه کوي بلکې هغه به یو محکم دستاویز تیروي هغه به یو حجت وی او دې وجه الله جل پیغمبر صلی الله علیه وسلم علیکم بالسنتی و سنت الخلفاء الراشدین ستاسو د ایمو سنت لازم ونیسه او سنت ایمو د خلفای راشدین دا غوی زمانه پر دا خلافت روانو او دینه بعد خلافت راشده بدنظمی څخه کله پیدا شوله یعنی په ځمکه کې بچیان ډیر شولو او لا قانونیت جوړ شولو مختلف خطو کې مختلف امیران جوړ کړل شو نو زیاته خلیفہ نشیلا دیتا یو ملک یا یو قوم امیر یې لشي نو اوس لکه نن سبا هر ملک هر قوم کې بیل بیل امیر جوړول شي دا رسم شروع ده نو مسلمانانو اکثریت یو امیر خواخ کی ناغه امیر هغه ته اول الامر یې لشي ازکه یې سو امرهم بینهم وامرهم شورا بینهم دغه کور به دغه په ماس کې شورا نن سبا غلط مفي وږي کوم حکم ورانو جوړیږي جمهوریت انداز سره یا چوپ زور وسلی دي یا خلکو خواخ کړی دي صاحب رای خاري سره نه وي کنه صاحب رای خو عالم وي دیندور وي څنګه چوک امیر جوړول شي څنګه د پات وي صدا سړی عالم دا تقوا دور دا پرزګور دا خلکو باندې بچي کوي خلکو خیر به ستل شي نه اوس غاري سړی ووټ چوي او ووټ په ذریعہ سره خلک رولي صدا طریقہ نه د تیر وستلو بهرحال اجتماعیت ته او جمهوریت ته خلک رولي خو بیا هم د دې حقداري هغه خلک دي څنګه امین وي امانتدار وي دیندار وي پوي خلک وي دغه خلک وروستل پګور دي نو الله جل شانو دغه حکم نظام هغه خوص خپل خوا خلکو ته ویر کړلو او څکه دا نظام الله پاک دغه خلکو ته ویر کړیا نه الله جل شانو فرمایي چې دغه انعامات مو کړی سفرشتو باندې دغه ته مو علم ویر کړلو او خلافت مو ویر کړلو داخې غړي مو سره کړی داخې غړي مو سره کړی څکه مو سره کړی نه دی عبادت لای کوم ځای نه الله جل شانو فرمایي و اذا قال ربك آیات کې هغه وخت و اذا قال او څکه ویلو ربک دی تو رب للملائکتی فرشتو تا انی زتنی جاعلون پیدا کوم فی الارض پزمکی کی خلیفتن خلیفہ یعنی هغه وخت یاد کې سکله الله جل شانو فرشتو ته ویلو چې پزمکی باندې خلیفہ پیدا کوم قالو فرشتو ته ویلو اتجعل آیت پیدا کوي
آیت قائم کوي فیها په دې ځمکه کې من هغه څوک یفسد فیها څه فساد به کوي په دې ځمکه کې ویسفک الدماء او تلوي بو وینا بیوي بو وینا دا اعتراض فرشتو یعنی دا خبره به طور اعتراض فرشتو نه کړي هغه به طور دی وایي چې مو معصوم بندګون مو به تو عبادت کوو کنه ونحن ومتيون نسبح مو به تو پکی بیانو بحمدک ایتو په تعریف سره ونقدس او تو پکی بیانو لك يعني ونقدس لك مو دي تو پکی بیانو ونحن نسبح او مو دي تو تسبیح بیانو بحمدک په چیز سره په تعریف بیانو سره ونقدس لك او مو دي تو ذات پکی بیانو نسبح تسبیح بیانو نقدس پکی بیانو قال الله جل شانه تو فرمایلو اني اعلم ذات موت ډیر خاپاتیا ما دي غشي لا تعلمون یعنی یو الله جل شانه د نظام وخلو ستو سکور مشورې سره کوي بلدا سفرشتو ته الله جل شانه د علم ورکړو او ته خبره خیر صدا یعنی وینه تلی ازکه خدا او چې الله څخه وینه تلی دا نوم لنجیا کوي بیا د خلکو ته د خلیفہ ویل پیدا کوي لکه دې کې څه حکمت فرشتو کې سم دونه تاسو هم کوو الله جل شانه ته فرمایلو صداغه مو کور دا زور باندې خپېږي تاسو باندې نه پیږي بل وعلم آدم الاسماء وعلم او ويخلو آدم عليه السلام دا الاسماء نمي كلها دي ټول شنو نمي الله جل شانه آدم عليه السلام ته خېلي د دې دا مطلب نه چې دا صرف بیل او ته خېلوي نه خېلي په یو ځبني فرشتو په محفل کې وي خو آدم عليه السلام چې تعلق دي سره غزه هغه ته خبر یو دی نمي او ته یو دی فرشتو سره تعلق نو هغه ته دا شای یود نشول بیا وعلم آدم الاسماء او وای خیر آدم علیه السلام دا نمی کلا اټولی ثم عرضهم به پیش کړی علی الملائکه فرشتو دا به فرشتو په وخت دا پیش کړی فقال او تو وای فرمایلو انبئونی وخیتو سموتا باسماء پنمی هؤلاء دغشنو الله جل شانه فرشتو ته ویلو صدا شونی تو وخلو ټول مخته کیدلو انبئونی موت خبر رو که بی اسمائی پنمی هؤلاء دغه شیونو ان کنتم صادقین کچتوی تو سرختونی قالو فرشتو تو ویلو سبحانک پکیده تولرا اے اللہ موخ اعتراض نہ کہو تو تا پکیده لا علم لنا متا علم نشتو دا الا مگر اغا ما علمتنا کوم شي علم تو متر کړه خدای ته کوم تمونه ته پسونه گئی دې علم خو ته نشته مگر دغه شي علم ته کوم متر کړه مغه مت معلومي انک بشکتسی انت العلیم تو خبرداري حکیم او د حکمت ولای قال الله جل شانه فرمایلو یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم تو خبر ور کدی دغه شونو نمی 14 هم فرشتو تا باسمائهم دغه شونو په نمی بني قال الله جل شانه فرمایلو یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ور کته دغه تا باسمائهم دغه شونو په نمی سره یعنی دغه شنو نمی ته دغه ته وخیا وای خلت آدم علیہ السلام استاد او غو طالبونو فلما هر کله انباهم خبر وی کړلو آدم علیہ السلام فرشتو ته باسمائهم دغه شنو په نامه سره او ته وای خلت دا جوم دا ګلوست دا پکادا حتی چې د تاسو متیازو د ډاکو متیازو د انسان دی هوا حتى الفصاء والذرات دغه شنو نمی او ته خیری فقال الم اقول لكم قال على جل شنو فرمایلو الم اقول لكم ايموت استنويلي اني اعلم ذات ډیر زو خبردار یم غیب السماوات په غیب دي اسمانونو والارض او پزماکو منی واعلم او ډیر زو خبردار یم ما غشینه تبدون ز تاسو پټوي پاغه شی باندې خبردار یم ز تاسو پټوي او ما کنتم تکتمون هغه شی باندې ز تاسو ما تبدون هغه شون ته تاسو ظاهروي تاسو جوتوي واعلم او ز خبرداري ما تبدون هغه شی باندې تاسو جوتوي و ما هغه شی باندې کنتم تاسو ته تکتمون تاسو پټوي نو ګور الله جل شانه فرمایي چې انسان ته د الله عبادت کوا ساغه الله ته باندې تاسو باندې احسان کړی چې سو تاسو ته فرشتو باندې کوم ادم علیه السلام تاسو پلور دا د فرشتو باندې فوقیت ورکړو علم له هوسره او بل څه خلافت ورکړو څکلا خلافت ورکړیا لکه عقل نکور وغله انسان خلافت ورکړیا علم ورکړیا فرشتو نه وچت مقام ورکړیا دا چا ورکړیا الله ورکړیا څکلا الله ورکړیا نو هغه الله تاسو عبادت هم کې بهرحال الله جل شانه موږ ته په دې عمل کول توفیق نصیب کی پوهر نصیب کی امین کله کله
آیاتونو ترجمه کې زه ترجمه لکه غلط وشي هغه ترجمه ان شاء الله ټیکولي کوشش وکړو انسان دا کله کله الفاظ یو خلینو نور وزي لکه دې کې مو تبدون ترجمه په پټول سره وکړه نو تبدون معنا ظاهرول تکتمون معنا پټول انسان د خو مطلب یو خلینو نه کله کله الفاظ د سیوزي بهرحال کچې ته د الفاظ دللو په کور د سړی دانو نه تنبیه کوي هغه به مو ان شاء الله تصحیح کوشش هم کوو الله تعالی مو دوست په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کی پوهه نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.